زمارونو دا دو سورتونه دی الله په د خپل قرآن اختتام کړی دی، قرآن په ختم کړی دی. دی لومبي ته سورت فلق وای، دویم ته سوره الناس وای، او په شریکه دی دواړو سورتونو ته معوذتین وای. لومبي ته سورت فلق ولی وای، فلق سبا ته وای، یا د جهنم یو کنده د هغې ته وای. نو په دې لومبي صورت کې د فلق ذکر دی. او دویم ته سوره الناس ولی وای، ځکه انسان اشرف المخلوقات ته، او دا ټول قرآن او دا پیغمبران او کتابونه د ده د تربیت او د ده د دین تمایل کولو او د ده د مقصد دپاره راغلی دی. نو هغې کې د انسان ذکر دی، ځکه سوره الناس ورته وایي. د سورتونو دا نومونه خدای خیري، دا د عقل په بنیاد چا نه دي مقرر کړی. او دواړو ته په شریکه معوذتین وایي. معوذ معنا بچکونکی. نو د خدای په توفیق دا دواړو سورتونه انسان د دنیا او د آخرت د مادي او غیر مادي تکلیفونو، سازشونو او عذابونو نه بچ کوي. دا دواړه سورتونه دي. د دې ربط د مخکې صورت سره څه دی؟ ګوره دا هغه ګرانې خبرې نه کوم. مخکې صورت کې یې سوره اخلاص ورته وایي، او زمونږ خلک د قل هو صورت ورته وایي. هغې کې د الله د وحدانیت ذکر وشو، او د هغې صورت خلاصه څه ده؟ د هغې دا ده چې الله یو دی، الله احد، یکتا، نه په ذات کې شریک لري، یو خدای دی، دوه نه دي. نه په صفتونو کې شریک لري، د الله چې کوم خاص صفت دی قسم دی که دا د بل چا شته. او نه په کارونو کې شریک لري، الله چې کوم نور سپومۍ راخیجی او ورځ شپه بدلی، زما قسم دی که دا کار بل څوک وکړي. نو الله په ذات او په صفاتو کې او الله په افعال او په کارونو کې شریک نه لري. الله الصمد، ټول خلق الله ته محتاج دی، الله چا ته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد، نه بچی ته محتاج دی، بچی نشته، نه بیبی ته محتاج دی، او نه پلار او مور لري، بره لاندې نسب نشته. یک تنها، ولم یکن له کفوا احد، دا الله همسر نشته. دا زمونږ بنیادی عقیده ده، او په دې عقیده مونږ ته مسلمانان ویلې کېږي. نو که څوک سوال کوي اوس دا عقیده به زما وروڼو مونږ ځان سره قبر ته وړو، او قبر ته نه جنت ته به وړو. که دې عقیده کې لږ غوندې کږلۍ چې راغی، نو سړي ته بیا مسلمان نه ویلې کېږي او کافر ورته ویلې کېږي. نو دا به جنت ته ځان سره رسو، قبر ته به رسو. او چې دا عقیده د چاوي، نو د میدان د قیامت کې به سرخرو وي، او پل صراط باندې به په اسانه پورې وځي. نو پړه کې یو سوال لازي چې خدای د دې عقیدې خو ډېر دشمنان دي، دې سره به څه کوو؟ څوک د انسان په شکل کې دشمنان شته، هغې لګیا دي نښتې دي، او زمونږ د دین پسې دا بربادول غواړي، او زمونږ د عقیده خرابول غواړي. او څوک دا شیطان په شکل کې دي، جني شیطانان، ابلیس او د هغه د بچي، هغې هم زما د عقیده خرابول غواړي. نو د دې دواړو دشمنانو له به د عقیده څنګه بچ کوم؟ دا به زه څنګه ځان سره قبر او آخرت ته رسوم چې د دې دو قسمو دشمنانو نه بچ کم؟ نو الله په آخر کې دوه صورتونه نازل کړل، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. او د هغې مقصد او خلاصه څه ده؟ ادا چې الله وایي زما په ذات منګولې ولګوه، نو زه به د دې دواړو دشمنانو نه بچ کم، او د عقیده به د سره آخرت او جنت ته ورسوم. دی ربط شو، اسان ستاسو په ژبه کې. درېیمه خبره ورونو، د دې دواړو صورتونو شان نزول سره دا ولې نازل شو؟ نو زما ورونو دا په مکه شریفه کې نازل دی، دې باندې لیکلي مکیتون دی.
یو ځل حضور پاک حضرت جبریل علیہ السلام ته شکایت وکړه وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکشه پیری راځي او ما تسکیمونه سازشونه جوړای. نو جبریل علیہ السلام خدای پاک لاله او دا دواړه صورتونه ولا راوړه چې د دې دواړو صورتونو ورت کوه تلاوت او په دې دواړو صورتونو په مضمون اعتماد ساته نو د سرکشه پیریانو نه به د خدای محفوظ کا. نو ورونو چې څوک هم دا دواړو صورتونه سهار او ماښام لولي نو د سرکشه پیریانو نه خدای حفاظت کې ساتي. بیا چې حضور پاک مدینه شریفې ته تشریف یوړه او شپږ کاله په مدینه کې تیر کړل او په سن 7 هجري 9 هجري محرم کې خیبر فتح شو. خیبر ته د تلیم د مدینه منورې نه 170 کیلومتر مزل دی وته. یو اول خیبر دی، دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانه کې و. قلاګانې اوس هم شته او د یهودیانو کورونه پکې اوس هم شته او یو نیو خیبر دی. زوړ خیبر ته دوی اول خیبر او خیبر قدیم وای او نوی خیبر ته دوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای. نو ده پکې ګرځېدلې. نو چې حضور پاک خیبر فتح کو نو یو ښځه وه زینبې نوم و، هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچه غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه، په هغې کې ورته زهر واچو. دا یهودیان ډېر سازشیان دي. نو حضور پاک ته نوړۍ اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې لسې لږه تېره شوه باقي واپس کړه. او صحابو ته وی مه خورئ دا غوښه، دې کې زهر دی. نو ښځه یې راوغوښته او نور یهودیان یې راوغوښتل. نو خبرې اوږدې دي، زه راته مختصر ویم، ډېرې اوږدې خبرې شپکې شوې دي. نبي علیه السلام دا ښځې نه تپوس وکړو یهودیانو نه، وی تاسو په دې غوښه کې زهر اچولی. هغې ورته وی تا ته چا الوی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته دې خبر کړم. وی او اچولي م دي. هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نه شو کولی. وی اچولي م دي. وی دا م پکې ولې اچول؟ ګوره دومره هغوی عجیبه سوچ و. وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا ته به څه نقصان ونه رسوي. نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړې. هغه ښځه معاف کړه او قوم یې معاف کړه. خو بیا یو صحابي یو نوړی تېره شوې وه، نو هغه غریب د هغه زهرو د لاسه وفات شو، شهید شو. نو نبي علیه السلام د هغې صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب. نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو. د دې نه مخکې م یهودیانو سازشونه جوړ کړي، یو نه ډېر سازشونه یې ناکام شوي، دام ناکام شو. نو چې حضور پاک په دغه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینې شریفې ته راغی نو دوی یو اخري سازش جوړ کړ. چېرې د ده خلاف خو مونږ هر قسمه حربه وکړه او دې مونږ نه خدای بچ کوي. اصل کې په مقل وکړ د حضور پاک د حفاظت ذمهداري چا اخیستې وه؟ شوق سره ووایه. قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس، زه به د خلکو نه بچ کوم. یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلعه ته تلي نو هغه راغوښتي و، دعوت یې ونه کړی. نو بره یو سړی خېجولی او په ده به حمله وکړي د بره نه. نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست. بل ځل یې د میچنې پل برت خېجولی وی دا به پرې راغورځو، د هغې نه هم خدای بچ کړ. مختلف سازشونه الله بچ کوي. اخري سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق و. هغه منافق له پیسې ورکړې دراهم، لبیدي نوم او د پلار نوم یې عاصم او بنو زریق یو قبیله ده د هغې اوسېدونکي و. وی ته په ده کوړ او جادو کا. ولې بشر جان بس په ارام کښېنه، بس تا میکونوس موږ نشو سمولی، غلی کښېنه. نو د بنو زریق قبیلې پیسې ورکړه، وی ته پې کوډ او جادو کا. نو هغه د نبي علیه السلام د سر مبارک ویښته په څه طریقه را پیدا کړل.
سر چې بنده ګمنځ کوي نو ویښته په ګمنځه کې وځي نو د یو غلام او یا د وینځې په ذریعه هغه ګمنځ چې حضور پاک په سر ګمنځاو هغه پیدا کړل او د سر مبارک ویښتې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبي علیه السلام 11 غوټې یې والا ورکړې 11 د ګمنځ یې هغه غاښ هم پکې ومنډل چې په چا باغ وي سر ګمنځاو او د شمع د عموم نه دي دی تې تاو کړل او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او د کجورې په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچکه دا په یو پوزکي غوندې شي کې بند دي داسې نری غوندې جالۍ وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالۍ وه نو هغې کې دا څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوی دی بیر ذی اروان په هغې کې د تیږې د کوی په ویښ کې یا یو تیږه د کوی په سر پرتی خلک پې بورقیک دی د هغې لاندې دا ښخ کړل نو په رسول الله مبارک څه اثرات شروع شو واړه واړه داسې اثر نو چې هغه کټ ته غورځولي مونځ به یې دې زمانه کې کب روجې به یې نیول بیان به یې کو صحابو ته دین یې هم رساو جهادونو له هم تللی دی دې زمانه کې خو یاره یو اثر یې په وجود پرېوته داسې وجود یې دروند درون و دروند درون دا د سحر اثر یې ګورې یو کار به یې کړی یاره وي دا مې جوړ نه دی کړی یو کار به نو کړی او دا مې جوړ کړی دا سترګې ورسره سوځي دا سر ورسره سوځي دا خپې ورسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلې یم دا ساحران دې زمانه کې هم ګورې شته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او د ساحر ډېر خطرناکه سزا ده دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي نو دا اثر شروع شو په نبی علیه السلام مبارک نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کوو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلی هغه ته خو پته و نو یو ځل ودو نو چې د خوبه راپاڅېد نو بی بی عایشې ته وی عایشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه وی څنګه وی 2 فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناسته او بل خپوت یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي دې سړي باندې څه چل شوی ورته یې اورئ نه بل ورته وایي وی د باندې سحر شوی دی وی چا پې کړی دی وی د لبید او د هغه لوڼو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی وی د سر مبارک په ویښتو کې او د ګمنځې په غاښې کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمع موم یې تې تو کړي دي او یو ګوډاګي یې تې د پیغمبر علیه السلام په شکل جوړ کړی او دی کوم ځای ښخه کړې ده دی بیري دي اروان کوی کې د هغه تیږې لار دی دا به په څه ختمېږي نو دا دواړه صورتونه یې ورته وښول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ګوره د پیغمبر او زمونږ په خوب کې فرق دی د انبیاو متعلق نبی علیہ السلام فرمایي تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم د هغې سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار نو دی ورته ټولې خبرې واورولې د پیغمبر خوب وحی مې ګورې زمونږ د خوب په شان دی نو چې پاسېده نو هغه کوی له لاړ ځان سره صحابه واغېشتل نو کوډه جادو یې راوویسته نو چې راویویسته نو هغه د شمع موم یې ترې وغورځول د ګنډلو ستنې یې ترې وغورځولې د پوزکي هغه غلاف د کجورې د سر هغه یې ترې وغورځاو هغه ویښتې راوویستل نو دوی ولې 11 غوټې ورکړې وې نو روڼ چې ویښته 100 غوټه ورکړي نو د دنیا غټ انجینر او ساینسدان به هم کوله ونه کړي هغې ته نوک یا څه شی نه اړمېږي چې ته یې کوله وکړې رسول الله مبارک به قل اعوذ برب الفلق چوف به یې کړې نو یو غوټه به کوله شوه من شر ما علق نو چې چک چوف به یې کړې نو ما خلق نو بله غوټه کوله شوه نو 11 آیتونه یې د دې شپږ د یو صورت او 15 د بل نو ټولې غوټې خدای پاک کولاو کړې نو چې واپس راغی نو بی بی عایشې ته وایي وایي عایشې وایي زه خو وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنیزي داسې مې وجود سپک شو وی عایشې که هغه کوي دې ولید چې کومه کې دا کوډه ښخه وه الله اکبر وی د هغې اوبه داسې وي لکه نکري چې څوک خشتې کړي
ټینګې څښا بوی کوي او د کوی په غاړه چې کوم باغ دی ولیده چې دا کوړه پکې ښه وه د هغې سرونه داسې وو چې ډېر بد شکله کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکله شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکوي نو د هغه بوټي داسې بدنما بد شکله او چې کم هغه دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي دا کوی دي هغه هم څښا بوی کوي دینه معلومی علماء کرام چې د کوډ او سحر اثر په نباتات او جمادات مګوري کې دونه خطرناک شی دی یوازې په انسان نه چې کوم دی د خخ په اوبو هم کوي په بوټو هم کوي او په کاڼو باندې هم کوي نو دا د دې کوډې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه نو مخکې نازل په مکه کې و دلته بیا به طور د یاد دهانه حضور پاک ته وښودلی شو نو څوک دې ته تکرار النزول وایي او څوک پته یاد دهانه وایي نو دا د سحر کوډې دم شو دا د بخاري روایت دی دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی دا مفسرینو لیکلی دی دا په مسلم کې شته دا په طبراني کې شته دا په مستد احمد کې شته دا په ګڼو کتابونو کې نو دې نه معلومه شو چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده او دې نه معلومېږي جادو په نبي علیه السلام کېږي نو ما ورته پکې زوی دې نه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی دا معلومه شو چې دمونه هم شته دم منې که نه منې منې ډېر خلک وی نه منې بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې ما ته خو د څاروو ډاکټر ښکاري هغه دم نه منې هلکه ولې دم نه منې یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کوي چې څوک دمونه استعمالی او تعویذونه کوي او دمونه نو دا د کې توکل نشته فقط برئ من التوکل زمانونو دمونه ثابت دي دم شته یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی معتزله ورته وایي هغوی به هم دم نه منه دم وی نشته هغوی به څه وي هغوی به وی دم څه شی دی خو د خولې هوا ده که نه چوف نو په هوا کې څه ځواب دی د هغه غاښ خوږېږي او ته ورته چوپونه کوي ډاکټر له بوده چې علاج ونه د هغه خېټه کې درد دی نو نیکبخته ډاکټر له بوده سرجن له نو ته وایې چې چوپونه کوه پکې ورته ولګوه ته خو له هرکوټې چوپ کوې په پکې به هم ته دا خېټې له دړونه به دا خبرې به یې کول نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه هغه معتدلي ملا هم ناست دی او زمونږ د اهلسنت والجماعت یو ملا هم ناست دی نو دا خبره په دې ده چې دم شته که نشته زمونږ ملا صاحب یو دم ثابت دی معتدلي ملا وی نشته زمونږ دا ملا صاحب ورته وی وایه بھیجان د دم د څه دلیل دی چې ته وی نشته وی دلیل یې دا دی چې دم خو د خولې هوا ده او پوکې چوپ دی نو په پوکې کې څه زوري زمونږ دا مولي صاحب هوښیار و هغه وی د عقل په توره خلک ګمراه کړل نو راشه د عقل په توره یې ووه د عقل جواب خو په عقل کېږي که نه داسې نه کېږي د تلیم د سوات ته هلته یو مولي صاحب ما ته وي دلته د انجیوز یو ښځه راغلې ده او اوس د سوات کې دا حالات ښه شو نو د انجیوز والا پکې نښتې دي په دې خلکو دا خپل دم چوپ کوي نو د انجیوز یو جینۍ وه او داسې نیمه بربنډه غوندې وه په سر لوپټه موپټه هم نه وه نو وایي چې څنګه راله یو زنانه وه هغې کروردن نه شوه زنانه بینډی توری څه شی پرېښول دا د انجیوز جینۍ ورته وایي وایي خورې ترورې وایي څه کوې وایي دا بینډی مینډی پرېښوم دا سبزي ترکاري وی دا چا راوړې ده وی دا مې خاوند نو ته دې کور کې ناسته وي او دې کور کې ناسته یم خاوند دې راوړي او زه یې وله پخومه نا انجیوز هغه جینۍ ورته وي په موږي غوا تړلې وه وی ته دې غوا کې څه فرق دی ته غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي تړلې ده بار دنیا ونه لیده او ته هم په کور کې ناسته یې بار دنیا دې ونه لیده غوالم گیا روڑی تالم سبزی روڑی غوانم پی علی او تانم پیدا علی نه غوا بارو لیدا دنیا او نه تا بار دنیا ونی لیدا نو تاو دی غوا کې څه فرق دی دې کې د کور والا خره را دن نشوه چې خره را دن نشوه نو دا بوډۍ هغه انډیوز والا ته وی تاو د خره کې څه فرق دا خرم بار ګرځي او تم بار ګرځي دې کې هم پړی نشته او تا کې هم پړی نشته دم پڑے رانونو گردی او تم پڑے رانونو گرد تم گندگی رو پسے گردے دیم بار دنیا ولیدا او تام بار دنیا ولیدا نو تاو دے خرا کے سب پارک دے ویزا ماڑے تپس پیگی او یو تختے دا نو دا عقل دلیل خو بپا قلوے کن
واهله خشته ګیا راوړي په کور کې دننه او څونه قدر او عزت یې کوي او په خره کارو کې وباري پرېږدي نو چې ټوله ورځ ستړي شي ستړي شي ستړي شي او په دې تلو کې قوخ قوخ کوي غریبه د تلو نه نو پړې ته وباسي نو ګیا والا نه ورکوي پښتانه وایي خر د خیط په خوراک څپېږي ګیا والا نه ورکوي نو بار یې وشړي نو هغه هم چې بار وشړي نو په ډیران باندې سملي یو څلور پنځه ځله ووړي راوړي ولته یې ووایي لس شل ټیزونه واچي بد دمه ده صرف په ټیزونو دمه کېږي نو د عقل جواب به په عقل کې نو سوی ادمون ملا صاحب وی چې د خو د عقل په بنیاد خلک ګمراهان کړل راشه په عقل یې ووه نو ملا صاحب زمونږ ورته کنځلې شو رئیس ستا خور او ښځه او مور پلان کې ډنګرئ معتدلي ملا سترګې وپړسېد خدای دا خو ده زما بېعزتي وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې مازو کنځله معتدلي ملا بادشاه ته مخ ورواړو ای بادشاه سلامت چې ملا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کې زمین بېعزتي وکړه او ستیم وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بېعزتي وکړه نو بادشاه هم غوسه شو زموږ ملا صاحب دوی کنځل یې ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې او سرمن دې وباسه دا خو تا زما د دربار بېعزتي وکړه زما مخکې سړی کنځې ملا صاحب ورته وایي وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېد او د دم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور رېږده د هوا زور دې ولید ودې لیده وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالي منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 80,000 کاله د الله عبادت کړی څوک اویا زره څوک کم زیات هم یادي اختلاف پکې شته و امام غزالي لیکلي رحمت الله علیه 80,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره فرشتو سره عبادت کوو اسمانونو ته ختلی او چې الله ورته دونه ووایي چې ولې دې سجده ونه کړه چېرې دې ونه کړه نو که دې وایي چې الله معافي غواړم غلطي وشوه نو هېڅ به نه که دې وایي چې ملا مې خوږېده دروغ به یې ویلي نو کېدای شي چې الله معاف کړی وي لیکن دې څه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لما خلقت طينا خټې ته سجده وکړم پوټینې غوندې هوا د خولې نه ووته پوټینې غوندې هوا دا 80,000 کاله عبادت ډب ته پرېوت او چې یو سړی 80 کاله کفر وکړي 80 کال 100 کاله او اخر کې ځن قدر نه مخکې دی واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لږه غوندې هوا د خولې نه وځي د 80 کالو کفر پې ختمېږي اوس ته به دا دم هوا ده دا تش عوام نه ده ګورې په دې هم ځان پوهېږه دمونه ثابت دي ګورې زه راته دلیل ویم تش هوا نه ده څنګه تش هوا نه ده دا موږ چې دم اچو او چف نارې تاسو چې دا دوا کوئ او دا لاسونه پورته کوئ دا لاسونه ولې پورته کوئ دا حضور پاک پورته کړي شمائل د ترمذی کې شته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لاسونه به دعا کې پورته کړل جم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه نو الا به کته کول چې په مخ به راخ کړ او په ترمذی کې لسانی کې شته صحابه چې بکلم دعا ته لاسونه اوچت کړل نو يمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راخ کړل बस लेवंटर साथ उस गाड़ी होता है यार उनका ले को उस गाड़ी हो सब او ته دا یو سوزوکی والا دی بهر لري باندې کړی دا 2284 نمبر دی یو موټر والا دی ABJ 568 نمبر دی دوانه بهر لر شلار کولو کی بار गाड़ी ولار دی لاري باندې کړی دا ها قدمارو نو دا مونږ چې لاس پورته کوو دا ولې پورته کوو صحابو پورته کړی او حضور پاک پورته کړی دي او په مخ یې راښکلي دي دا ولې دا چې مونږ سوایو نو دا مونږ ته په سترګو نه ښکاري خو د یو وجود شته او وجود زمونږ په دې لاس کې راپرود مونږ یې په دې مخ راکاږو او دا څیزونه چې دا مونږ یې دلته غواړو دا به د قیامت په ورځ باندې په تله کې خدای پاک اچوي دا به مونږ هلته یینو دلته یې نینو نو دا دم یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري خدای او رسول او خدای او فرشتو ته ښکاري نو چې مونږ دم واچو نو هغه وجود راشي او د انسان په دې مساماتو کې وردن نشي وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ غذا ته خدای پاک ورسوي اوس حضور پاک دمونه اچولی حضرت حسن و حسین هغه دواړه بچي ځان ته کېنول
وی بچی را دے چې دم هم کم وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون او چوف کړی پې وی بچی وی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول ور ابراهیم علیه السلام هم دمونه اچولی یو ځل حضرت جبریل راغی او حضور پاک ته وی ته بیمار یې وی دم دې کوم وی جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام تصوی بسم الله یرقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک دا خدای په نوم دې دموم د هر مرض نه دموم چې تعالی تکلیف درکړي او شفا به څوک درکړي الله دا دمش او صحابه چې بنا جوړ شو رسول الله مبارک ګوته په خپل لاړو مبارکو کې واله او د مدینه په خوره به راخ کا او د مریض په تندي به راخ کا بسم الله د خدای په نوم تربت ارضنا زمونږ د ځمکې خوره بریقت بعضنا زما د لاړو سره لیشفیا سقیمنا چې زمونږ د مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای په یو صحابي وی خپه مې ماته شوه په خیبر کې یو یهودي وجلی وی خپه مې ماته شوه او د پتون کې هم خطا او پنډی په ټک ماته شوه او چې پنډی ماته شي نو خلک ورته هغه سیخان اچوي اپریشن ولا کوي وی پټکې مې ته تاو کو په زور او رسول الله مبارک ته لاړم وی دمې پې واچو لاړې مبارکې پې پورې کړې او لاس یې پې راخ که کأنی لم اشتکها قطو وی داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې ډودل پې نه راغلی نو دمونه ثابت دي ښه او که ته وې چې چا استرقه وکړه فقط برئ من التوکل د هغې جدا معنا د پاغې ځان پوه کا توکل څه ته وایي یو دا چې څوک دوی چې د دم جوړ کړم نو دا ګناه ده ډاکټر جوړ کړم نو دا ګناه ده دارو جوړ کړم نو دا ګناه ده د ملا صاحب جوړ کړم نو دا ګناه ده دم به مؤثر حقیقي نه ګڼئ دا به په حیث د سبب ګڼئ او وی به چې په دې دم کې شفا چا واچوله الله جان کړو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی ډاکټر نه جوړه شي څوک به جوړوي الله داسې فکر نه شوه نو که ته دا وې چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزي ده او که ته دم نه استعمالي دی ته توکل نه وایي دې ته تعطیل وایي تا خو اسباب معطل کړل نو دمونه ثابت دي زمارو او چې ته وې څوک دم اچوي کې توکل نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک ته ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک شته جبریل علیه السلام نه زیات څوک شته هغې دمونه اچولي هغې کې توکل نشته بهر کې دا دواړه صورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم منې کن وایه به چې جوړونکي دم نه دی او نه دا ملا صاحب دی په دې کې شفا څوک اچوي شوق سره وایه نور شوق سره وایه خلاصه شو خبره اوس مختصره غوندې معنا درته وکړه قل اوایه پیغمبر اعوذ پنانی سم برب الفلق پر رب د صبح عائشہ بی بی فرمائی دو معنی کوي یو فلق سبا ته وایي خطا او پنډی په ټک ماته شوه او چې پنډی ماته شي نو خلک ورته هغه سیخان اچوي اپریشن والا کوي وی پټکې مې ته تاو کو په زور او رسول الله مبارک ته لاړم وی دمې پې واچو لاړې مبارکې پې پورې کړې او لاس یې پې راخ که کأنی لم اشتکها قطو وی داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې ډودل پې نه راغلی دمونه ثابت دي ښه او که ته وې چې چا استرقه وکړه فقط برئ من التوکل د هغې جدا معنا د پاغې ځان پوه کا توکل څه ته وایي یو دا چې څوک دوی چې د دم جوړ کړم نو دا ګناه ده ډاکټر جوړ کړم نو دا ګناه ده دارو جوړ کړم نو دا ګناه ده د ملا صاحب جوړ کړم نو دا ګناه ده دم به مؤثر حقیقي نه ګڼئ دا به په حیث د سبب ګڼئ او وی به چې په دې دم کې شفا چا واچوله الله جان کړو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی ډاکټر نه جوړه شي څوک به جوړوي الله داسې فکر نه شوه نو که ته دا وې چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزي ده او که ته دم نه استعمالي دی ته توکل نه وایي دې ته تعطیل وایي تا خو اسباب معطل کړل نو دمونه ثابت دي زمارو او چې ته وې څوک دم اچوي کې توکل نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک ته ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک شته جبریل علیه السلام نه زیات څوک شته هغې دمونه اچولي هغې کې توکل نشته بهر کې دا دواړه صورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم منې کن
خو وایه به چې جوړونکي دم نه دی او نه دا ملا صاحب دی په دې کې شفا څوک اچوي شوف سره وایه نور شوف سره وایه خلاصه شو خمه اوس مختصره غوندې معنا درته وکړه قل اوایه ای پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا عایشه بی بی فرمای دو معنی یې کوي یو فلق سبا ته وایي اصل کې فلق دا صفت دی او په معنا د مفلوق سره د دې مونږ لازمي معنا کوو فلق چوندې ته وایي فالق الحب والنوا نو دا تیاره اوشلیږي نو رڼا ترې راوځي مونږ یې معنا لازمي کوو دا سبا واره نو یو خو دا معنا ده چې په رب د سبا زه پناه نیسم او عایشه صدیقه وایي وی رسول الله مبارک فرمایي چې عایشې فلق په جهنم کې یو کنده ده او دونه ګرمه ده دونه ګرمه چې روزانه جهنم ته اویا زره کرته امان غواړي پناه نیسم په رب د سبا نو ته به چې خدای خو یوازې د سبا رب نه دی د بیګام دی او د ماښام هم دی او د ماسخوتن هم دی نو دا د فلق تخصیص یې ولې وکړه د مارونو علما خو یو خبره دی کې هغوی وایي څنګ کې سبا راوخیږي نو رڼا راشي اشارت دی چې ستا د امت نه به د کفر او ګمراهۍ تیاره ختمیږي او د امن رڼا او د ایمان او د هدایت رڼا به راځي د امت نه به دا تکلیفات ختمیږي د امن رڼا به راځي لیکن مولانا جناب دی کې درته یو بنیادي نقطه ویا سبا چې راوخیږي په دې کائناتو کې لوی انقلاب راشي تیاره ختمه شي رڼا راشي داسې رڼا چې تی په جنریټرو نشي پیدا کولی موسمونه بدل شي د شپې جدا موسم دی د ورځې جدا موسم په حیواناتو کې لوی انقلاب راشي بعضې حیوانات د شپې روځي د ورځې غارونو ته ننوځي او سړو ته او باید د ورځې روځي او د شپې ننوځي انسانانو کې پیریانو کې فرشتو کې یو شان انقلاب راشي نو دا د خدای لوی قدرت ته اشارت دی رب الفلق د سبا رب چې دا تیاره ختمي رڼا راولي موسمونه بدلوي شپه ورځ د یو بل نه مخکې وروستو راولي د دې لوی طاقت ذات ته رب الفلق وایي پناه نیسم په رب الفلق او دا ډېر مبارک وخت هم دی دا سبا نبی علیه السلام فرمایي چې دې وخت کې خدای پاک دعا قبلوي من شر ما خلق د شر د کل مخلوق نه پته ولګېده چې د کل مخلوق شر دا د چا په قبضې قدرت کې او امان به د چا نه غواړو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ضرر به خدای رسوي لرکوي به خدای پاک ومن شر غاسق اذا وقب دي تبيع تخصيص بعد التعميم وطالبان د شر د تیارې شپې نه چې کله خوره شي اصل کې غسق ډکوالی ته وایي عرب وایي غسقت العین اذا امتلعت من الدموع چې سترګه د اوښکو نه ډکه شي او وقوب داخلېدو ته وایي عرب وایي وقبت الدیکا کله چې چرګه مخوکه په خاوره کې دانې پسې وردن نه کړي نو معنا څه د تیارې ډکه شپه چې دا تیاره د دې دنیا د ګوټ ګوټ ته ورننوځي نو پناه نیسم د شر د تیارې ډکې شپې نه چې تیارې خو دا ولې وایي دا ځکه چې سحر کوډه څوک کوي نو په دغه وخت کې کوي او دشمن حمله هم کې دې وخت کې کوي او سازشیان او سکیمران سازشونه هم په دې وخت کې کوي او د دنیا موزي څیزونه هم دې وخت کې راخورېږي غلغلا دې وخت کې کوي ډاکو ډاکه دې وخت کې کوي دشمن حمله دې وخت کې کوي ومن شر النفاثات في العقد او پناه نیسم د شر د هغې نفسونو نه نفوس په مقدر کو چې پوکي وایي په غوټو کې پوکي څوک وایي ساحران او جادوګران نو دا چونکې د سحر دم دی نو ځکه یې دې تخصیص وکړو او پناه نیسم من شر حاسد د شر د کینهګر نه اذا حسده چې کینه راښکاره کړي حاسد د حسد نه وتی دی حسد کینې ته وایي کینه څه ته وایي پښتو کې ممکن وایو عربی کې حسد تمنی زوال النعمت عن المنعم علیه چې چاله خدای یو نعمت ورکو او ته دا ولی دا ښکلی ولی نه دا علم ولی نه دا شاگردان او دا مقتدیان قدر ولی کوي دا مال وسره ولی نه دا حج ولی وکړه دا عمره ولی وکړه دا بچی ولی دی دې ته حسد وایي نو حسد مضموم دی دا ګناه ده او یو غیبته د پسخېدل دا جایز دی غیبته پسخېدل ورته موږ پښتو کې وایو تمني زوال النعمت دم تمني حصول نعمت مثل نعمت المنعم علیه یو سړي له خدای ښه شی ورکړی دی ته وایې اراده دې نصیب شي خو چې داسې زمان وي
که د ښه څیز پسخېږي هغه سره مال دی او هغه خیرات کوي او ته به یې که داسې مال زما راغې زه به هم خیرات کوم نو دا ثواب دی او که هغه سره مال دی هغه پرې ډمې ګڼئ او که ته وې داسې مال زما زه به هم ډمې ګڼم نو بیا ګناه ده. نو دا شر د کینهګر نه اذا حسده چې کینه ښکاره کړي دا اذا حسده ښکاره کول ونې ولې کینه چې کله پړه کې پټئ نو دې سړي ته پخپله ضرر دی او چې ښکاره یې کړي نو بل پسې کوتک راوالي ټوپک راوالي هله بل ته ضرر دی. ورونو حسد ډېر خطرناک جرم دی ګوره ډېر خطرناک دا ډېرو خلکو کې د نیکانو کې هم شته ډېر خطرناک جرم دی. بنا د کوړې پسه ده په حسد حضور پاک باندې ولې هغوی کوړه کوله حسد یې ورسره کوه جادوی پې ولې کو حسد یې ورسره کو نو حسد ډېر خطرناک دی. دا حسد په خدای اعتراض دی دا نعمتونه خدای ورکړي دي نو ته وایې دا دې ولې ورکړي دي نو په خدای اعتراض کې. دویم دا چې ته خدای ته بې انصافه وایې چې دا دې ولې ورکړي دي نو خدای ولې انصاف نه دی کړی او خدای ته عیاذا بالله بې علمه وایې خدای نه پوهېږي ته پوهېږې چې د خدای په نعمتونو چاله ورکوي په هغې اعتراض کې. او حدیث پاک کې راځي طبراني شریف کې یو حدیث دی دا واورئ وی چې کوم انسان په زړه کې مسلمان ته حسد او بغض پروت وي نو لیلة القدر کې په هغه خاص ټیم کې هم د دعا خدای نه قبلوي او د عرفات په میدان کې چې خدای پاک د ګناهګار هم بخي وی دا سړی په هغه میدان کې هم خدای پاک نه بخي. نو بنا د کوړې او د جادو په حسدو د کې د حسد ذکر وکړه باندې پسو شپه ده پشپت میں ضرب دی ترجمہ فرنے بل قل او آئے پیغمبرا اعوذ پرانسم برب الناس پر رب د انسانانو رب ممانا دا مربی تربیت کا ان کے تربیت سے طویل کے گئے اصول شے ایصال الشیء لا کمالی شیئن فشیئن یو شی کمال ترورو پا قلار رسول و دا معشوم لاول نطفوا یا تی علاقه جوړه شوه بیا د غوښې ټوکله جوړه شوه بیا د مور ګېډه کې پکې ساه واچولی شوه بیا باره وته کشته انسان ته جوړ شو دې ذات ته رب الناس وایي ملک الناس په نسم په بادشاه د انسانانو حقیقي بادشاه څوک دی الله پناه نیسم بإله الناس په معبود د انسانانو او عبادت لایق څوک دی الله. نو درې صفتونه رالل چې رب د دې ټول انسانیت اللہ دے انسانیت نہ ذکر دا خاص مراد عام دا طول مخلوق رب اللہ دے نو تا توحید فی الربوبیت شو نفی دا شرک فی الربوبیت شو او دا بل پنانسم پا بادشاہ دا انسانانو دا مخلوق حقیقی بادشاہ کی بادشاہ زوال نہ لرے اللہ دے او پنانسم پا معبود دا مخلوق حقیقی دا عبادت لائق اللہ پا دی ذات پنانسم دا چانا من شر الوسواس وسواس پا مانا دا موسوس دے دے اس پہ مصدر دے سو کو تا خیر صفت مشبام ہوئی من شر الوسواس دا شر دا وسوسے چون کی نا وسوسه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي د انسان دیوله ته دی خوا فرشته ناسته ده او ته نیکي ورچئ دې فرشتې ته ملهم وایي او چې کومه نیکي ورچئ هغې ته الهام وایي بل خوا ورته شیطان ناست دی ورته ګناه ورچئ دغه شیطان ته وسواس وایي چې کومه ګناه چې القاء او شر هغې ته وسوسه وایي د شر د وسوسې چونکي نه الخناس چې دی رستو کېدونکي دی دی راته دم وښاو چې وسوسه خو اچئ خو چې د خدای ذکر دی او که دی بیا ورې تښتي حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے دے انسان متعلقہ وی انسان اذا غفلا کہ غافل شو الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وی شیطان دے انسان پر لو گونٹے لگولی دی گونٹے اذا غفلا وسوسا یہ غافل شنو وسوسا ورتا جائے ویذا ذکر اللہ او کہ خدا یاد کی نو خنسا دا شیطان دی بیتختی دا دلته دې زړه ته ناست دی او په مختلفو طریقو لګیا د انسان تباه کوي شیطان زموږ غټ دشمن دی یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو ودو غرمه ده شیطان د انسان په شکل کې راغی ویې لقو وی پاسه را پیسو وی ظالمه د خوبه دې پاسولو یخ سوري ته ودوم وی خوارشي دیوال را غورځېږي اخوا شه چې دی خوا شو واقعي دیوال را پرېوت د ورمنډه کړې او پیر صاحب خدای را سره ښه شه ښه ده چې د پاسولم ګنې مړ به ومه وی زه خو پیر صاحب نه یم زه خو شیطان یم نه نه ته خو نیک سړی یې زه دې د مرګه بچ کړم او وی قسم په خدای شیطان یې نو وی شیطان چا سره ښېګړه کوي تا ما سره خو کړه وی ښه مې را سره نه دي کړی که ته مې نه وې پاسولی او دا دیوال را پروتې وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې
شهادت ګوره دومره پالي پلام و خبیث دی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې ذکر د محل مراد تیر حال په زړونو کې وسوسې چې او دا دوه ډلې دي من الجنة والناس یو د پیري د ذات نه دی دا ابلیس د اصل نیکه پیری و والجان خلقناه من قبل من نار السموم او باید د انسان د ذات نه دی انسانان هم د تشکونه اچوي د پیغمبر په شان کې د خدای په شان کې او د قرآن په شان کې د مارونو مختصره ترجمه مې وکړه د وخت د کمی په بنیاد او په دې به اکتفا وکړو صرف دونه به راته ووایم چې دا دواړه صورتونه چې دي دا سهار او ماښام وایې ښه چې څوک د دې زیات تلاوت کوي نو خدای پاک به دې سره دې د سحر او د کوړې او د جادو د اثراتو نه محفوظ ساتي او حضور پاک چې به کلم اوده کېده عایشه بیبي فرمایي دا به ولوستل په لاسونو به یې چوف کړل او په ټول وجود باندې به یې راښکل د دې صورت فاتحه مولانا اسفندیار صاحب وایي دا چونکې موږ دوباره شروع کوو د هغې مختصر غوندې بیان هم وکړه نو بیان نه کوم فاسې ورد درته کوم چې شروع شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دې ته سورة فاتحه ولې وایي الله د قرآن شریف شروع د دې نه کړی د دې بل نوم ام القرآن دی د قرآن ټول مضامین په دې کې اجمالي پراته دي او نور به شروع مولانا صاحب وکړي رونه یو دوه خبرې کوم خیر دی مونږ به یو 15 منټه وروسته وکړو لږ ما ته متوجه شي یو خدا چې دا ترجمه بیا شروع کې شروع کوو به انشاءالله که فایدې څه ده مرقات کې صاحب د مشکا د مرقات ملا علی قاري یو حدیث راوړی دی په کتاب العلم چې څوک یو ساعت ګور یو منټ هم وایي زه به یو ګنټه والم یو ګنټه څوک چاته قرآن وښی او یې زده کړي هغه علم لیکلی خو د قرآن نه لوی علم بل نشته نو دې ښودونکي او دې زده کوونکي له به خدای پاک د یوې ګنټې په برکت د 40 ګنټو قبول شوی نفل عبادت ثواب ورکړي الله نو بیا شروط نمبر 1 دویم چې څوک د علم په طلب کې مړ شو په خپل کټ پودي کې ولې دې مړ نشي د له به خدای شهادت اجر ورکړي نو دې ترجمه کې خو بعضې دوستان تاسو پاس شوي مې غالبا داسې کسان چې شریک وو پکې به مړي لږ به اورېدلي او مړه یا تاسو شروع کې یو سړی په خپل کټ پودي کې مړ شي خدای به د شهادت اجر درکړي بل د دې قرآن په ذریعه به ستا د خدای سره ربط پیدا شي بل دا د خدای خط ته مونږ ته رالیږلی دی نو تا ته څوک خط راولیږي نو به لولې که به نه لولې نو دی به خدای تپوس کوي نو د دې خط په مقصد به ځان پوهیې اخري یو خبره به درته بله وکړم مولانا مفتي اسفندیار صاحب ډېر ښکلی عالم دی ډېر ښایسته خدای د علم ورکړی او د علم سره مفتیم دی او بیا د هغې سره یو ښکلی ښایسته د تصوف او د طریقت کار هم کوي د پیرو ډېر نیک سړی د کشف خاوند چې ده راته رښتیا وویل او زمونږ په شیرپه علاقه کې اوسېده او زما شاګرد و په بوډاوالي کې زما شاګرد و ما له به راته سپین ګیري او په دارالعلوم نعمانیه کې ما سره سبقونه وې خو ما ته پته وه چې هغه سړی څونه رسېدلی انسان نو دی د هغه خلیفه هم دی ګوره د هغه مرید هم دی نو تصوف او د طریقت سره هم تعلق فتو سره هم تعلق عالم هم دی شکر الحمدلله او صالح او دیندار هم تاسو ته پته ده او ستاسو امام دی نو ستاسو مخکې د مطالبې په بنیاد کې د مطالبه وکړه وی ما ته د حدیثو اجازت راکړه نو زه په احادیثو مبارکو کې چې ما څومره احادیث بخاري ترمذي ابو داود مسلم شریف او نور کتابونه ویلي دي نو ستاسو په مخ کې د دله د هغې اجازت ورکړو او په تفسیر کې ما د خپل باباجي نه تفسیر ویلی دی او سمې د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه ویلې ده نو په هغې کې هم دله د اجازت ورکړو د حدیثو کتابونه ما د مختلف استادانو نه ویلي دي خو صرف یو دو استادان به راته ذکر کوم یو زما استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د هغه استادو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هغه استادو شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د هغه استادو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د هغه استادو شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه د هغه استادو شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه د هغه استادو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او د هغه استادو شاه ولی الله رحمت الله علیه او د هغه نه پورته سند اوس وخت پې لګي ما ته خو یاد دی خو وخت پې لګي او کتابونو کې شته زما بل استادو مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه زما پیرمو
زما پیر مو په طریقه نقشبندیه کې او په قادریه کې ما ته هغه اذن کړی زما پیر مو زما استاد مو او د هغه استاد مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه غرغشتو باباجي ته وایي او د هغه استادو قاضي قمر الدین رحمت الله علیه او بل استاد مولانا حسین علی رحمت الله علیه او د هغه استاد مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او د هغه استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د هغه استاد شاه عبدالغنی د هغه استاد شاه محمد اسحاق د هغه استاد شاه عبدالعزیز او د هغه استاد شاه ولی الله رحمت الله علیه او خپل باباجیم زما استاد او د هغه یو سلسله د سند شته او نور ګڼ شمېر استادان ویم دي نو ستاسو مخکې ما دله د احادیثو اجازت هم ورکړ او د تفسیر ما د خپل باباجي نه ویلې او دا څه حصه مې ده علامه شمس الحق افغاني صاحب د ویلې ده نو هغه ثانید کې به هم نو وخت تېرېږي د مانځه وخت دی نو هغې کې هم دله ما اجازت ورکړه حکم زمان علاوه الحمدلله دا د ګڼو ګڼو محدثین او علماو شاګرد دی او نیک انسان دی صالح زما ډېر زیات خوښ دی ګورې ما پروګرامونه مکمل بند کړي دي 2 مدرسو کې مې درس وي هلته په نعمانیه کې درس وي او بیا په حقانیه کې مې درس وي دونه ستلم چې بیا رانه خبرې نه کېږي او دا دې راغی دا مې ډېر خوښ دی نو ما زه به راځم تا سره خامخا ولې مې خوښ دی عالم عامل دی عامل نه مراد عمل کوونکې او نیک او صالح دی او ستاسو په دې رشکه کې د دین لوی خدمت کوي تاسو دا نن په زرګونو خلک راغلي جومات کې ځای نشته بار راغلي خلک ولاړ دي دا خو د قرآن په مینه او د ده په مینه راغلی نو علماو سره چې څوک مینه کوي خدای ورسره مینه کوي ګورئ او چې کوم عالم د قرآن خدمت کوي هغه سره څوک محبت کوي نو الله ورسره محبت کوي نو دی به ستاسو د علم او د دین تربیت کوي قرآن درته ښیي حدیث به راته ښیي او تاسو به دم خیال ساتئ ښه عزت به یې کوئ احترام به یې کوئ قدر به یې کوئ انسان د غلطي کېږي د چا نه غلطي وشي نه په هغې به نیوکه نه کوئ او د ده د بچو د ده د میلمنو یا د میلمانه راځي د هغې به پوره خیال ساتئ دا ماسې وي نور ما ته پته ده چې تاسو کې کومه مینه ده تاسو ډېر د مینې خلک یې او د محبت خلک یې او صالحان خلک یې دعا به وکړو ما ته مولانا صاحب وفرمایل چې بعضې کسانو دعا درخواست کړی دی چا نومونه م اخیستي دي خو ګڼه ګونه ده نو نومونه به د چا واخلو او چا داسې درخواستونه کړي دوی یې غوښتلې ده نو الله ته تاسو معلوم یې او دعاګانې او ګور یاد وساتئ د قرآن د ختم دعا خدای قبلی او دا د یو ورځ ختم نه دی دا د کلونو ختم دی او دا د ناظرین نه دی د تفسیر ختم دی د ترجمې ختم دی تاسو سره به په زرګونو فرشتې اوس دلته ناست دي په لکونو فرشتې به راسره ناست دي او الله په خپل خصوصي رحمت تاسو ته دې وخت کې متوجه دی د خدای د کتاب خبرې دي نو الله خصوصي رحمت سره متوجه دی او د تفسیر ختم په دې کې څومره خوشحالي وشي نو پې کمه ده په دې کې څومره خیراتونه وشي نو پې کمه ده په دې کې څومره د اظهار د خوشحالۍ وشي نو پې کمه ده نو ستاسو مینه مه ولیده چې تاسو د لارې څومره ډولې کړي دي او جومات په څومره ډولې کړی دی دا د قرآن سره مینه د خدای سره مینه د خدای رسول سره مینه د دې اجر به تاسو له انشاءالله خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي ښه تاسو ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی او دومره په ګڼ تعداد حالانکې مازدیګر ستاسو د دکانونو د کارونو وخت دی او بیا هم راغلی اله العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين خدای دا مجلس قبول کې الله د اجتماع قبول کې الله د مولانا مفتی اسفندیار صاحب په علم کې برکت واچي عمل کې برکت واچي اولاد کې برکت واچي مال کې برکت واچي او خدای د چې دا په کلونو ستا د قرآن خدمت وکړو الله دا خدمت ولا قبول کې خدای دا خدمت ولا قبول کې خدای دا خدمت ولا قبول کې الله د قرآن د خدمت مزید توفیق ورکې د درس و تدریس مزید توفیق ورکې او خدای ته د بیت الله حجونه بار بار نصیب کې خدای چې کم مشران وفات دي مغفرت نصیب کې او چې کم والدین مشران جمدی دي روغ صحتونه دراز عمرونه ولا ورکې خدای بچي عالمان کې اهلیه محترمه او د چې کومې خویندې او نور زنانه دي دې په سرونو د حیا او د پردې سادن واچي د استادان د پیران او د چې کوم مخکې سند دی خدای ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي چې کوم وفات دی خدای په قبرونو انوار نازل کړي د چې څومره شاګردان دي دلته کې او قرآن یې زده کړه خدای په عمر کې علم کې پویه کې برکت واچي بچو کې برکت واچي د دې قرآن په برکاتو منور کې او ته ول ډېر خیرونه او خوشحالۍ او برکتونه ورکړي او د دې قرآن پوره ثوابونه ولا ورکړي او قرآن الله زده کې
خدای چې څومره د مقتدیان دي یا په دې مجلس کې حاضرین دوستان دي ټولو له خیر ورکې برکتونه ورکې خوشحالۍ ورکې الله په دې مجلس کې چې چا قرباني کړې ده د مال خدمت یې وکړو د بدن خدمت یې وکړو محبت یې وکړو د لارې کوسي یې ډولی کړې دا جومات یې صفا کړه زنانه دي که نارینه دي ماشومان دي که لوی دي خدای ته د دنیا او د دین خوشحالۍ نصیب کړې د دنیا او د دین برکات یې نصیب کړې خدای تا سره مینه وکړه ته ورسره مینه وکړې ستا قرآن سره مینه وکړه ته ورسره مینه وکړې او خدای معلوم مشکلاتو نه وساتې حاضرین کې څومره دي زما واسطې څومره مسلمانان اوري او دې وخت کې راغلي دي خدای دا ستا په مینه راغلي دي خدای د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او خدای زمونږ د هر قسمه فتنو آفتون نه امن و امان نصیب کړي او خدای تم د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي خدای د قرآن تعلق هم جنت ته را سره ورسې خدای د دې قرآن نه مه محرومې د قرآن برکات هم نصیب کړي د برکاتو نه مه محرومې خدایا تم د دنیا او د آخر د پریشانو نه په امن و امان کې وساتې او خدای د دنیا او د آخر د غمونو نه مو ساتې او د آفتونو نه مو ساتې او د فتنو نه مو ساتې او د شیطانی وسوسو نه مو ساتې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کې خدای چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکې بعضې دوستان په کورونو اسپتالونو کې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکې خدای مردگان ټول وبخې مړي وبخې خدای موږ د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتې د سازشانو د سازشونو نه مو ساتې د ساحرانو د سحرونو نه مو ساتې د کوډګرو د کوډو نه مو ساتې د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې د حاسدینو د حسد نه مو ساتې د شریانو د شر نه مو ساتې خدای زمونږ د بچو ورونو خویندو د هغې د اولاد حفاظت وکړي زمونږ د دوستانو حفاظت وکړي زمونږ د ایمان حفاظت وکړي د دې قوم حفاظت وکړي د دې محلي حفاظت وکړي د دې مقتدیانو حفاظت وکړي د دې حاضرینو مسلمانانو حفاظت وکړي خدای موږ د سترګو د ګناه نه وساتې او خدای زمونږ سترګې قرآن او دین ته متوجه کړي د غوږ د ګناه نه مو ساتې او په غوږ هم خیر نصیب کړي